إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. مشرکین مکه الله رب العزت و تلومبه شلن ورکو کو تاسو چې تاسو دا خبره کوي چې دا قرآن دا د الله قرآن نه دی، د الله کتاب نه دی، دی خدا نه منو، دی د نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی. الله پاک ورته وفرمایل کو تاسو وایئ چې دا قرآن دا د الله کتاب نه دی، نو تاسو د دې قرآن په شانتي یو صورت چې کوم دی راوړئ. او بیا الله جل جلاله چې کوم دی ډومبې پیشنګویي ورکړه چې دا تاسو نشئ راوړلی، هرګز یې نشئ راوړلی. نو پکار خدا و چې دی د دې په شانتي صورت راوړی وي، خو راوړی خو شو نه، ځکه دا د الله کلام دی. څنګه چې د الله رب العزت مثل او مثال نشته دی، ثانی نشته دی، دک شان د الله د کلام مثل او مثال او ثانی نشته دی، نو دی نشو کولی. نو دی بل اعتراض په قرآن وکړو. نبی اسلام ته وی چې د الله پیغمبره ته چې وایې دا قرآن د الله قرآن دی، د الله کتاب دی، نو الله خو ډېر لوی ذات دی، نو په دې قرآن کې الله پاک جهود د مچ او د ماشي او د جولاګي دا مثالونه ولې بیان کړي دي؟ په دې الله شرمېږي نه؟ واړه واړه مثالونه، الله ډېر لوی ذات دی، د الله د شان سره دا نه ښیي چې دی دا واړه واړه مثالونه بیان کړي. حالانکه قاعده دا ده چې مثال دا د ممثل له د وضاحت لپاره راځي. نو که په وضاحت په وړوکي څیز سره کېږي، که په غټ څیز سره کېږي. لکه یو کمزوري شی دی، نو د هغې مثال خلک د یو کمزوري څیز سره ورکوي، د مچ سره ورکوي، د ماشي سره ورکوي. یو کمزوري کس دی، خلک وایي دا داسې کمزوري غوندې کس د ماشي په شان د وجود دی. او چې غټ کس وي ښکلی مزېدار، نو خلک وایي غټ د غر په شان وجود دی. نو د هغه مثال د غر سره په دې وجه ورکوي چې د هغه وجود غټ دی، او د دې کمزوري کس مثال د ماشي سره په دې وجه ورکوي چې د وجود چې کوم دی کمزوري دی. نو په مثال او ممثل له دې دواړو کې هم مطابقت ضروري دی. نو الله جل جلاله په قرآن کې دوه مثالونه بیان کړي، نور هم ډېر بیان کړي دي، خو یو مثال ان یصلهم الذباب شیئا لا یستنطق منه ضعف الطالب والمطلوب. الله پاک فرمایي چې د کافرانو دا خدایان چې کوم ځان له د ګټو نه جوړ کړي دا دومره کمزوري دي، کو د دې نه مچ چېرته یو څیز وتښتي نو دوی د هغه مچ د هغه څیز نشي واپس اخیستی، دومره کمزوري دي. او یو مثال دی د جولاګي ورکړلی چې اتخذت بیتا ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. الله پاک فرمایي چې دا جولاګي چې کله کور جوړ کړي نو په ټولو کورونو کې کمزورې کور دا د جولاګي دی. او دا مثال د کافرانو د چې کوم ځان له خدایان د ګټو نه جوړ کړي دي د دې سره ورکړی چې څنګه د جولاګي دا جاله دا څنګه کمزورې ده. جولاګي جاله چې کوم ده په دې کې سړی د ګرمۍ نه نشي بچ کېدی، د یخنۍ نه نشي بچ کېدی. خو چې اول یو جوړ را پرېښود نو جولاګي سره د جالې چې کوم دی کته پروت دي، دومره کمزورې دي. او که معمولي سیلی پرې راغله نو جولاګي سره د جالې کته پروت دي. نو الله فرمایي چې څنګه دغه جولاګي دا جاله کمزورې ده، نو دک شان د کافرانو د خدایان دومره کمزوري دي. که الله رب العزت معمولي عذاب په دې باندې راغی نو نه د خدایان د بوتان خپل ځان بچ کولی شي، او نه د خپل چې کوم دې د سجدې لګي د خپل د دې چې کوم عبادت کوي کوم خلک کافران مشرکان، نه دا مشرکان بچ کولی شي. نو دا مثالونه چې الله پاک ورکړو دی وی الله پاک دومره لوی ذات دی او دې دا وړه وړه مثالونه ورکړي. حالانکه قاعده ده چې کوم شي وړوکی دغه د وړوکی شي سره مثال ورکول پکاري، او چې کوم شي غټي دغه مثال د غټ شي سره ورکول پکاري. او مثال دا چې کوم شي سره مثال ورکړي دغه د وضاحت لپاره. او قرآن او حدیث کې هم اکثر ځایونو کې الله پاک مثالونه بیان کړي. یو کس یو طالب راغی او خپل استاد ته وی استاد جی د الله اکبر څه معنی ده؟ هغه ته الله پاک ډیر لوی دی. نو هغه ته سور لوی دی، نو هغه ته ډیر لوی دی. نو بیا ورته وی سور لوی دی، زما ستا په ذهن کې نه راځي ډیر لوی دی. هغه استاد یې پوه شو طالب خو دی خپل ځان پوهه کول غواړي. بیا راځه بچی تاسو پوهیو موس. نو بوته د سمندر غاړې ته او وړه غوندې کندوړی وته وکنسته، ورته وی بچیا دا غونډ سمندر د کندوړی ته راواړوه، د کندوړی کې راوله. هغه وی حضرت د کندوړی کې سمندر نه راځي. نو هغه څنګه چې په دې وړه کندوړی کې د لوی سمندر نه راځي،
نو دک شان زما ستا په دې وړو دماغو کې د الله د لوی نه راځي د الله خدایي د الله لوی دغه به سوچ نه کوي نو دا د الله د لوی زما ستا په ذهن کې دک شان نه راځي څنګه چې په دې وړه کندوړه کې سمندر نه راځي نو ګوره داغه د دماغ او داغه مثال چې کوم دي د کندوړه سره ورکو او الله ډیر لوی ذات دی داغه مثال د سمندر سره ورکو نو په مثال او مسله دواړو کې مطابقت ضروری دي دواړه به یو شان دي چې کوم شی وړو کې داغه د وړو کې سره مثال ورکړي او چې کوم شی لوی وي نو د هغه د لوی سره مثال ورکړي نو دا مثال ورکون کی په دې کې د مثال ورکون کی د پارس شرم نشته دی او ډیر اوچته مرتبه والا کسي خو هغه د وړو کې مثال د وړو کې سره ورکړي نو په دې نه شرمي نو دې کافرانو د اعتراض کو چې الله پاک د جولاګي جاله یاد کړل جولاګي یاد کړی دی او ماشي یادي مچ یادي نو په دې الله پاک شرمېږي نو الله پاک جوړه جواب ورکړل ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نشرمیږي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما سمثال بعود وطن د ماشي فما فوقها یا زیات معمولی د ماشي کو د ماشي مثال الله پاک ورګي کو یا زیات معمولی د ماشي د وړو کې مثال ورګي په دې دوړو باندې الله پاک نشرمیږي ځکه چې دا مثال الله د دې لپاره ورګي چې دا خبره واضح شي نو کو د خبرې وضاحت په وړو کې سره کېږي کو په غټ سره کېږي او د الله مقصود دا دی چې دا خلک پوه شي په دې مثال باندې او دې دا خبره واضح شي نو هغه وړو کې سيزي او کولوي سيزي الله په دې نشرميږي ان الله بشک الله تعالی لا يستحي نشرميږي ان يضرب دا چې بیان کی مثلا ما مثال بعود وطن د ماشي فما فوقها یا زیات معمولی د دینه فاما الذين پسها کسان امنوا چې ایمان راوړل دي فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق چې دا حق دی دا مثال حق دی من ربهم زمون د دوی د رب د طرفنا واما الذين ها کسان کفروا چې کافران دي فيقولون دوی وای ماذا اراد الله س اراده د الله پاک بهذا مثلا په دې مثال سره د کافرانو د اعتراض کو چې الله پاک دا مثال ورکړل د دې مثال د الله پاک څه مطلب دی نو الله پاک ولا جواب ورکو یضل به كثيرا الله پاک فرمایي چې په دې مثال سره یضل به گمراهګي به په دې مثال سره كثيرا ډیر خلک ويهدي او هدایت ورګي الله پاک به په دې مثال سره كثيرا ډیر خلکو ته ډیر خلک الله په دې مثال سره گمراهګي چې په کې سوچ او فکر نه کوي دا مثال غلط دی لا یعذ بالله لکه څنګه چې کافران دي او مسلمانان چې په دې کې سوچ وکي فکر وکي نو په دې د ایمان درجه څنګه نه نور اوچتي دی چې قرآن کې سوچ او فکر کوي نو یضل گمراهګي به په دې مثال سره كثيرا ډیر خلک ويهدي او هدایت ورکوي به په دې مثال سره كثيرا ډیر خلکو ته وما يضل به او نه گمراهګي په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان فاسق د الله پاک د فرمان برداران چې اوزي د الله پاک نافرمانی چې کیده ته فاسق ویل شي نو کامل فاسقان دا کافران دي او دلته د دینه کافران مراد دي چې په دې مثال سره نور څوک نه گمراهګي او صرف کافران په دې مثال سره گمراهګي چې دې سره د عقل چې کوم دي غلط اعتراضات ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نشرمیږي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما سمثال بعود وطن دماشي فما فوقها یا زیات معمولی د دینا فاما الذين پسها کسان امنو چې ایمان راوړل فيعلمون بس دوی بوهیږي انه الحق جدا مثال حق دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا واما الذين ها کسان کفروا چې کافران دي فيقولون دوی وای ماذا اراد الله چې څه اراده د الله پاک به هذا مثلا په دې مثال سره نو الله پاک وی یضل به گمراهګي په دې مثال سره کثیرن ډیر خلق ويهدي او هدایت ورګي به په دې مثال سره کثیرن ډیر خلکو ته وما يضل او نو گمراهګي به په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان کافران به گمراهګي ان الله بشک الله تعالی لا يستحي نشرمیږي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما مثال بعود وطن دماشي فما فوقها یا زیات معمولی د دینا فاما الذين پسها کسان امنو چې ایمان راوړل فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق من ربهم د دوی د رب د طرفنا واما الذين ها کسان کفروا چې کافران دي فيقولون دوی وای ماذا اراد الله س اراده د الله تعالی به هذا مثلا په دې مثال سره يضل به گمراهګي به په دې مثال سره کثیرن ډیر خلق ويهدي او هدایت ورګي به په دې مثال سره کثیرن ډیر خلکو ته وما يضل به او نه گمراهګي په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقان کافران
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन ज़मून राज़ी इंशाअल्लाह ज़मून बे वाला टोल गुनाहों माफ़ की सुमरा गलतियां ज़मून शवी इलाहुल आलमीन मुंता माफ़ की अल्लाह मुंग टोल द कुरान पोहा फहम राकी इलाहुल आलमीन ज़मून टोल न राज़ी शी इलाहुल आलमीन सुमरा बीमारान दी टोल तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा वर्क अल्लाह सुमरा कर्ज़दारी कर्ज़ुम ने इखलास की अल्लाह सुमरा ना हक बंदीवान दी द बंद ने आज़ाद की इलाहुल आलमीन सुमरा खल्क व रिज़्क़ लन तंग दे अल्लाह रिज़्क़ वर्ता फराह की सुमरा खल्क बे औलाद दी नेक व सालिह औलाद वर्ता वर्क इलाहुल आलमीन सुमरा खल्क वफ़ात शवी दी इलाहुल आलमीन बखना दे तकल दरजात दी बुलंद की अल्लाह सुमरा खल्क बांदी अज़ाब दे अज़ाबुन दी लर की इलाहुल आलमीन बखल रहम करम एहसान सर माफ़ को फरमाए अल्लाह ज़मून टोल खातिमे बिल खैर व बिल ईमान की वक्त अज़न कदम ज़रूरत सिद्क़ सर पचे ज़मून टोल मुसलमान अंदा करीम शहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।